د شانګلي سیلاني سیمه یختنګې د خپلو زړه راښکونکو منظرو له امله د پام وړ مرکز ګرځېدلی دی. لوړې درې، ونې او ګڼ ځنګلونه، سړې چینې دلته سیلانیان په تګ مجبوره کوي. د پاکستان تحریک انصاف له همدغې سیمې څخه د سیاحت وزیر هم پاتې شوی، خو د ځایي مشرانو په وینا هغه د سرکار کارکوونکو له بدلولو څخه نور په سیمه کې د سیاحت او سیاحت د ودې لپاره څه نه دي کړي. د جنت منظر وړاندې کوونکي سیمې ته به د جهنم په لاره تلل وي. د هغه لویه لار ده چې د لوی وزیر د سلاکار انجینر امین مقام کلي ته ځي، خو د سړک خراب حالت ته په کتو به د امین مقام په سیاسي بصیرت او په سیمه کې پرمختیایي کارونه او د علاقې سره مینه تاسو ته په ډاګه شي. دلته زموږ د مین روډ چې کوم دی دا ډېر زیات خراب دی. د هغې په وجه باندې دلته چې کوم د بار نه خلک راځي هغو سره واړه ګاډي نو هغو ته ډېر زیات تکلیف وي. دلته ډېر خلک راتله غواړي دلته یختنګي ته او شانګلې ته، خو د روډ د خرابتیا د وجې نه هغو هغه راتګ دلته ممکن نه شي. دا سیمه چې د قدرت یو شاهکار دی، خو د انساني بېغورۍ له امله له لومړنیو اسانتیاوو بې برخې ده. د سیلانیانو لپاره ریستورانتونه او د تفریح لپاره کورنۍ پارکونه نشته. د یختنګي دغه دنګ دنګ غرونه او په دې ځای کې دا یخې چینې دا ډېر زیات زړه راښکونکي دي او ډېر زیات مزه سړي له ورکوي. دلته کې موږ په خپله هم راځو، حالانکې موږ ته خو ځای نږدې دی لږ او د لرې لرې ځایونو پکې هم خلک راځي او دلته موسم ډېر زبردست دی. بل دلته فایده دا ده چې خلک د موقع نه غلطه فایده نه اخلي، خو هر څه چې دی هغه په صحیح ریټونو باندې میلاویږي، خپل کم ریټونه چې دی عام روټین. او بل دا چې خلک ډېر زیات میلمه دوست دی دلته. زمونږ ډېره ښکلې علاقه ده دا شانګله ټوله تقریبا، او د سوات نه زما په خیال نورو علاقو نه هم ډېره ښکلې ده. تاسو وینئ دا زموږ سیاسي لیډران نه دي، دا زموږ سیاسي ډیلران دي. د هغو د عدم توجه د وجې نه، د هغو د تنګ نظرۍ د وجې نه دا علاقه چې د دنیا د خلکو نه، د دنیا د نظر نه پټه پاتې شوې ده. حالانکې دا علاقه چې دا ډېره ښایسته علاقه ده، هر طرف ته شنې نظارې دي، د دې ځای موسم ډېر ښه دی. سیاحت د سیمې په اقتصاد کې مهم رول لوبوي او د یادولو وړ ده چې د شانګلې 80 سلنه خلک د کویلو په کانونو کې خپل روزي ګټي او ورځې شپې سبا کوي. دغه ځنګلونه، دنګ دنګ غرونه، خیرازه ځمکې او دغه یخه چینه که یو خوا د جنت منظر پیش کوي، نو بل خوا د سیاسي عدم توجه د وجې دلته کې بلها ستونزې دي. که چېرته کې دغه علاقې ته هم په غور باندې وکتلی شي، نو د شانګلې سیاحت ته به فروغ میلاو شي. اویس یوسفزی، سنو FM میډیا نیټورک، شانګله.